په دې کورس کې به موږ د حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت د زندګۍ متعلق او د دې خدمات او کرامات او د دې په تصنیفات باندې او په عبارات باندې چې د بعضې خلکو کم شبهات دي او اعتراضات دي نو د هغې جوابات بکو. کوم خلک چې د دې په عباراتو باندې اعتراضات لري نو د هغه اعتراضاتو حقیقت او د هغې جوابات د دغه اعتراضاتو جوابات ځکه اهم او ضروری دي. اول نمبر چې زمونږ ډېر عوام اهل سنت دغه اعتراضونو د وجنه د هغې په ذهنونو کې څه شکوک او شبهات پیدا شوي چې یاره یقینا د اهل سنتو او بیا بالخصوص د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت په کتابونو کې تصنیفاتو کې داسې عبارات دي چې هغه مشتمل دي په بې ادبۍ باندې. نو دغه اعتراضات او جوابات ځکه ضروری دي چې د کومو عوامو اهل سنتو په ذهنونو کې کم وهمونه پیدا شوي چې هغه ختم شي. دویم نمبر دا ده چې کوم خلک د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت په بعضې کتابونو باندې بعضې عباراتو باندې اعتراضات لري نو جوابات ځکه ضروری دي چې مونږ ته معلومه شي چې د دې د اعتراضات په کوم عباراتو باندې چې دې اعتراضات کوي آیا دغه عبارات قابل د اعتراض دي او که نه دي. د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت نه په دغه عباراتو کې څه بې ادبي الفاظ لیکل شوي دي او که نه دي چې دغه اعتراض په حقیقت باندې مونږ پوه شو چې واقع دا بې ادبي د واقع قابل گرفت ځای دی که نه دی او که نه هسې د دې د اعتراض په مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت باندې دا دال دی د دې په بغض باندې په بغض مفتی احمد یار خان نعیمی باندې دا دال دی. نو ځکه د دې جوابونه دا ضروری دي. دریم نمبر چې یو شاگرد دی د هغه استاد څوک په بد الفاظو باندې یادوي، یو پیر صاحب دی یو مرید دی او د هغه پیر صاحب څوک په بدو الفاظو باندې یادوي، د یو بچی پلار څوک په بدو الفاظو باندې یادوي، په شاگرد باندې د خپل استاد دفاع پکار ده، په مرید باندې د خپل پیر او مرشد دفاع دا پکار ده، په بچی باندې او زوی باندې د خپل پلار باندې غیرت کول دا ورته پکار دي. نو دغه رنګه هر څوک چې دغه مشر یادېږي په بدو الفاظو باندې نو کشر ته د خپل مشر دفاع او دغه عزت په ګران وي. نو دغه رنګه څوک هم چې د چا مشر یادي کشران په خفه کیږي او بیا چې څوک مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت باندې اعتراضات لري نو کم از کم مونږ ته خو جواب پکار دی، مونږ ته جواب پکار دی. خدا خبرم یاد ساتل پکار دی که مونږه د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت کم چې دغه خلکو د طرف نه د دې په کتابونو باندې اعتراضات دي او مونږ یې جوابات کو نو دا خبره یاد ساته مونږ به جواب بد اخلاقۍ په صورت کې نه کو، د بد رد په صورت کې به مونږ چاله جواب نه ورکو، کنځلې به نه کو، رد بد به نه وایو، مونږ جواب کو نو د کتاب حواله سره مونږ جواب کو. مونږ هغه خلکو له جواب ورکو نو مونږ به د کتاب په حواله سره جواب ورکو، مونږ به خپل خبرې سره خامخا د یو کتاب نه حواله رالو او ډیر د آدابو دایره کې دننه دغه خلکو له به مونږ جواب ورکو کم چې د قاسم نانوتي ذریت ته او داغه په دفاع کې بیا د اهل سنت په مشران او اسلاف باندې بے ځای اعتراضات لري او په دې باندې بالخصوص
د بعض خلکو د پزین کې دا نه راځي چې دا بیانات او دا کلیفونه او دا ویډیوګانې دا زمونږ خلاف دي. نه، هغه چاته مونږ دا خپل پیغام او دا خپل جواب وړاندې کوو چې څوک د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت په کتاب باندې اعتراض لري. مونږ ټول جماعت نه یادو، ټول خلک نه یادو، صرف هغه چاته دا خپل جوابات کدو او غم د دلیل په بنیاد کې کدو چې څوک د مفتی صاحب په کتابونو باندې اعتراضات لري. نو د مفتی احمد یار خان نعیمی